قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. هیواد کې ترانسپورتي ستونزې لا هم نه دي حل شوي. د ځمکني ترانسپورت اتحادیه که څه هم وایي چې د بارلونکو موټرونو د اسنادو او باقیدارۍ برخه کې یو څه کار شوی، خو اوس هم د ترانسپورت وزارت کې له ستونزو سره مخامخ دي. په لویو لارو د امنیتي پوستو لخوا له موټرونو د ناقانونه پیسو اخیستل د دوی یو بله عمده ستونزه ده. دا ستونزه داسې مهال مطرح کیږي چې د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د زابل قندهار په لویه لاره د امنیتي پوستو څخه د هغو اتو امنیتي پوستو د لرې کولو خبر ورکړ چې ویل کیږي له ترانسپورترانو یې ناقانونه پیسې اخیستې. ننني ډایالوګ کې په همدې موضوع بحث دی او په دې بحث کې راسره د ځمکني ترانسپورت د انسجام د شورا رئیس ښاغلی طلا محمد وتمنځی میلمه دی. ستړي مه شئ، درته وایم په خیر راغلی وتمنځی صاحب. خیر ژوندي اوسئ. ستاسو د ستونزې یادونه هم کېږي او ترڅنګ یې ښه خبر دا دی چې بعضې ستونزې مړ شوي دي. بعض به هم له همدغه دویم هغه نه را شروع کړو چې د جواز سایر او بعضې نورې ستونزې وې د باقیدارۍ. څومره پرمختګ شوی په دې برخه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه او احترامات ستاسې د تلویزیون کارکوونکو د ټولو لیدونکو او خصوصا ترانسپورټرانو ته وړاندې کوم. مونږ اتباع د افغانستان رعایت لکه د قانوني ازادۍ نه په استفاده همیشه شکایت کړی، اوس هم بعضې شکایت او مشکلات لرو، مګر دا هم زمونږ ایماني وجداني وظیفه ده کوم مشکلات چې زمونږ حل شوي دي، کومه توجه چې شوې ده چې هغه هم د افغانستان خلکو ته ووایي، چې هم مسؤلین واوري چې د نورو سره سیالي وکړي او هم زمونږ خلک په دغه امتیازاتو یا په دغه حل د مشکلاتو باندې خبر شي او پوه شي، او په دغه خبرو کې ځینې مکلفیتونه موږ ته متوجه دي. نو زه هیله من یم چې زموږ ترانسپورټران ټول دا خبره واوري او دقت وکړي او خپلې خوا نه د مشکل په حل کې همکاري وکړي. لکه زه یوه ډېره مهمه بیلګه د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د هغه باقیدارۍ چې بنا په مختلفو عواملو چې هغوی واقعیت لره، زمونږ ترانسپورټران حتی د 15 کالو نه دېخوا باقیدارو، خصوصا باربري صنف او ځینې پلیټونه نه لرل. په دې کې باربري او مسافربري شاملېږي چې جواز سیر او پلیټ نه لري. نو مونږ د تېر 1.5 کال نه را په دېخوا د وزارت مالیه د ریاست عواید په همکارۍ چې په آخر کې یو ډېره فعاله رئیسه چې امینه احمدي نومیږي، د عواید عمومي رئیسه، د دې په قطعي همکارۍ د پروسه البته مخکې شروع شوې وه او نورو خلکو هم کې سهم اخیستی و د هغه ځای مسؤلینو، مګر بالاخره د شورای اقتصادي د خوا یو مصوبه تصویب شوه چې په هغې کې هغه فرمول چې موږ پې توافق کړی و د دولت سره، هغه د جدي په 28مه د رئیس جمهور د افغانستان د خوا نه په کابینه کې تصویب شوه او دغه 3-4 ورځې مخکې عملا د هغې کار شروع شو. او دغه مصوبه تاسو تصویب هم شوه، څنګه اوس څه اسانتیاوې رامنځته کړي؟ د 15 کالو باقیداري ده، بخي درته کمۍ درته څه رقم کار کوي؟ په دې خو موږ تاسې پوهېږو چې د ټول جهان دولتونه په مالیه چلیږي، د شرکتو د سرمایه ګزارو د اشخاصو افرادو څوک چې مستحق د مالیې. دا مالیه داسې یو شی دی چې دولت قوانین وضع کړي دي، لکه زکات چې په شریعت کې دی، څوک چې وسداري عواید لاسته راوړي نو هغوی مالیه ورکوي. دا زمونږ یو مکلفیت دی قانوني او ډېر په افتخار سره مونږ دا مکلفیت ادا کوو، مخکې مو هم ادا کړی دی، مګر ځینې مشکلات او خنډونه وو چې څه مشکل د دولت د خوا نه، یعنې خصوصا د ټرافیکو د خوا نه چې هغه د شهراو د چارهایي په سر ولاړ دی، سالنګاري کېده، بعضې کارونه چې مناسب نه دي یا د کومه په بعضې تعاملاتو سره د فعالیت اجازه وه، خلک دې ته نه متوجه کېده چې دوی مجبور شي چې اسناد نه ورکړي او مالیه ورکړي. نو دا وار په وار دا تکلیف ډېرېده، هر کال په تېرېدو سره
پخوانی قانون داسې و چې که 100 افغانۍ مالیه وه نو 100 بیا نورې د جریمې راتلې، چې دا په مرور د زمان ډیر زیات پنډ شو او بالاخره د ځینې موټردارانو چې خپل موټر هم خرڅ کړي وای دغه بار یې نشو جګولی. نو په آخر کې زمونږ عمومي دولت جمهوری اسلامی افغانستان او خصوصا وزارت مالیه او په خاصه توجه د رئیس جمهور اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی په خاص هدایت دا مصوبه تصویب شو. په دې کې موږ ته جرایم بالکل وبخښل شو په تیرو کلونو او اصل مالیه 50% دی، بیا هم تخفیف ورکړه نیمایي ته یې راوسته، هغه هم په 3 وعدې قسط په 3 کاله کې. نو مونږ ته هغه ډېر سخت پیچومه یا چړایي چې وه هغه یې اسانه کړه د ډریورانو په اصطلاح ووایو. نو دا که دغسې واضح کړو مثلا که یو کس باندې 3 لکه افغانۍ راتلې په هغې کې خو به 1.5 لک به د مالیه وه، 1.5 لک جریمه وه، جریمه یې بخښل شوې ده، دغه 1.5 لک هم 50% ته تخفیف دی. دلته لږ په فیصدۍ کې فرق راځي. متاسفانه چې اوس موږ په عوایدو کې بالکل مشکل نشته، ډېر ښه تخفیف دی، دا حتی 4مې برخې ته یعنې 25% ته راکوزه شو، مګر ښاروالۍ د موږ نه زموږ په نظر په ډېره ناجایزه ټکس اخلي. د هر کال 4000 افغانۍ په یو غټ موټر اخلي، همداسې د وړو نه هم اخلي، چې د ښاروالۍ عواید د 8 نمبر مصوبې د شورای اقتصادي په اساس په ګمرکاتو کې جمع کیږي، مګر دوی مختص شوي دي او اوس هم د دې ټولو کلونو څوک 5 کاله باقي که 10 کاله 4 زره د غټو موټرو دپاره جمع کیږي او یو غټ بار دی د مالیې نه ښاروالۍ جرایم هم پاتې دي او هغه خیر ښاروالۍ خو جرایم نه لري، خو چې کله په ګیر ورغلي دوی بیا خپلې پیسې ټولې اخلي. خو زه اصلا په پیسو کې سوال لرم د څه په اساس یې اخلي. دوی ما ته ارګانهای محل هغه مسؤل د ښاروالانو ووي یو ورځ چې موږ د پلو پلچک د ترمیم دپاره دلته اوس 2 سواله دي. پلو پلچک و ترمیم د سړک دپاره موږ د اقلوبور په نامه پیسې ورکوو، ټکس ورکوو چې هغه 2 افغانۍ په 1 لیټر په تیلو سرخرید کې موږ نه ګرځېږي او د دولت ته ځي وزارت مالیه فایده عامه. او دویم دا دی چې زموږ داسې موټر دي چې هغه په شمال کې چلیږي، هېڅ ښار ته راځي نه، د کابل ښاروالۍ ته مثال، داسې په غرب کې، په جنوب کې، په شرق کې. نو ته د هغوی نه هغه که هر ښار کې تخلیه کېږي ښاروالي خپل ټکس اخلي. دوی یو معمول پاتې شوی دی او موږ کوشش کوو چې د ښاروال د کابل څه وګورو، ځکه ارګانهای محل موږ ته بالاخره هم قناعت ورکړه، مګر ووایي چې تاسې د 2 افغانۍ فی لیټر د فایدې عامې وزارت نه موږ ته واخلئ. موږ لکه سکتور خصوصي اوس باید د دولت په منځ کې تقسیمات وکړو، خو دوی علاقه نه لري او دغه پیسې تر اوسه جاري دي. په نتیجه کې د مالیاتو نه زیات بار په موټردار نن د اسنادو په نوي کولو کې همدغه د ښاروالۍ او د ټرافیکو پیسې دي. سلامت اوسئ. اوس که راشو دې ته چې ستاسو په دغه اتحادیه کې معلومات هم څه دي، څومره فیصده موټرو باقیداري درلوده یا اسناد زاړه او څومره به اوس زړه ښه کېدله؟ دغه نوي تغییر سره به تاسو څه وایئ چې څومره فیصده کسان زړه ښه کړي چې خپل اسناد نه زه عمومي داسې خبره کولی شم، هغه دقیق ارقام خو هره ورځ تغییر خوري. لکه صرف د باربري موټر د 1.5 لکو نه زیات ارادي باقیدار وو چې دا په میلیارډونو افغانۍ کېږي. داسې بسونه دي څومره چې فعالیت کوي، داسې لکه مازدا او اینو د لام پلیټو، د تی پلیټو، د بی پلیټ چې بس دی، دا ټول میلیارډونه افغانۍ کېږي او دا ټول د خلکو په جیبونو کې وو. موږ متخلف او مجرم هم ګڼل کېدو په هر چارهیي او په هر دفتر کې. نو اوس باید 2-3 ګټې شي. یو خو که ډېره کمه برخه یې دولت ته عواید شروع شو، دا اوس دوی امکانات نه لري چې زموږ خلکو ته جواب ورکړي. داسې په سوونو خلک ولاړ دي غرفو ته. بله دا ده چې د افغانستان موټرداران، ترانسپورټران باید خبري چې دا مصوبه وخت لري. د مصوبې ته 6 میاشتې وخت ورکړی چې 1 میاشتې دا د په تېرېدو ده، مګر موږ دا وخت په ځان 1.5 میاشت کړی، یعنې تر اول د حمله پورې. زموږ موټردار باید کوشش وکړي چې د حمل میاشت چې نوي شي بیا به په دوی د بل کال مالیه هم راځي. نو د دې خاطره چې مصوبه کې لیکل شوي چې د 9 پورې دغه معافیت او دا تخفیف ده، د 8 کال به پوره مالیه ورکوي او سره دغه قسط
چې 20% اول قسط دی، 10% په نور آینده کلونو کې دي. نو زما یو پیشنهاد ستاسو د تلویزیون د لارې دا دی، برادران محترم، عظیم موقع طلایی و چانسی که دولت اسلامی ما بر مردم خود داده استفاده از زمین نماید و شما از این موقع استفاده کنید تا پیش از شروع سال 1399 که باز مالیات سال دوم هم سرتان بار می جواساره خود نو کنین. به تمام ولایات از طرف ریاست عواید وزارت مالیه خبر داده شده و یک فرق دیگه که سابق سنجش ترافیک میکرد که آقا عسکری برخورد بکه و فعلا مستوفیت ها در تمام ولایت آماده خدمت است و شما لطفا مراجعه کنین و مسئولیت خود ادا کنین. نو ستاسو ستونزې خو ډېرې وي، دغه یو برخې ته پام شوی دی که نورو ته هم؟ نورو برخو ته هم راځي. ترانسپورت وزارت کې به تاسو هغه کو د خط سیر نه مشکلاتو په لویو لارو باندې غیر قانوني پیسې وي، ویل کېږي چې هغه ستونزې په ځای پاتې دي، او دغه یوه برخه چې دې نه دولت ته عواید دی او موږ او تاسو په دغه وروستیو کلونو کې ګورم چې ډېر تمرکز په هماغه یاداتي برخو باندې ډېر دی د حکومت خوانا. هغه نورو برخو ته څومره رسیدګي شوې؟ د عایدات خو ډېر یو ضروري جز دی د زندګۍ، او په دې من خوشحاله یو، دا زموږ مکلفیت دی او کور دی آبادي. مخکې خو عایداتو ته هم توجه نه کوله. اوس دغه کې یو مشکل دی منظر صاحب چې عایدات سیده بیا لاړ شي روغتیا هغه دولت خزانې ته. دا خو مالیه کې زموږ هېڅ مشکل نشته، تعرفه راکوي ډیره په احترام، او منګه بانک ته تحویلوو او د بانک نه خو څوک پیسې نشي راایستی. د مالی په برخه کې ډیر ښه شفافیت موجود دی او سخت جدي کنټرول موجود دی. البته دا کار نه وای دی، بعضې نواقص و مشکلات شته، مګر مسئولین رئیس د زونې مرکز امین صاحب نومیږي، ډیر متعهد دی، شپه ورځ موږ اول اخلي او امکانات راته برابروي. پاتې شو د مشکلاتو برخه. موږ متاسفانه هغه صنف یو چې که زه مثال ورکم بیادبي ونه شي، یوه رمه یو چې شپون څوک چې موږ ته ټاکل شوی هغه هم باید د غله او د لیوه او د دې نه وساتي. مګر دا موږ ترانسپورټ داسې رمه یو چې خپله شپون هم پښې ماتوي او کار ته هم نه پرېږدي، لکه مسؤلین د ترانسپورټ وزارت نه مطمئن شکایت دی؟ نو د وزارت نه فعلا نه. اوس د رئیس جمهور د افغانستان په خاصه توجه یو ښه شخصیت چې متعهد دی او موږ ته وعدې راکړي د همکارۍ چې هغه یما شمس نومیږي. دغه سړي ستونزه چیرته ده؟ ستونزه په ریاست ترانسپورټ، مدیران ترانسپورټ، بندرهای ترانسپورټ او تر اداره راه و جاده چې د پخواني وزارت ترانسپورټ جانشین دی. دغه خلک زمونږ خبرو ته توجه نه کوي، زمونږ منطق نه اوري، دوی صرف زمونږ په نظر په خور د بورد کې مصروف دي، حساب کوي. بل یو مهمه برخه دا ده چې دوی ارزی خدمات نه لري. په قانون د مخې دولت ته چې څوک پیسې ورکوي یا یو شخص ته ورکوي، که تاسې یو مزدورکار ته پیسې ورکوئ، که یو باغدار ته ورکوئ، حتما به په مقابل کې یو میوه درکوي، یو ګلکاري به درته کوي. مونږ دولت سم همداسې یو تعامل دی، زه به پیسې ورکوم، نظر په هغه ټکس به دی ماته خدمات یې راکوي او د خدمت د مخې دی باندې ټکس اخلي. په ټولو ځایونو کې 10,000 نه اخلي. په یو ځای کې ریاست چې تاسو یاد کړئ، دا بله اداره م یاده کړه، دې سره ستاسو څه کار بندېږي چې اسناد هم ترافیکو کې نه وي شي او د خط سیر موضوع ده که د لارو د ترازوګانو موضوع ده؟ چی پکې دي؟ لکه یو سړی چې د یو کور مشر شي، خو ټول مسایل که مریضي، که واده یي، که غب مړی، که کمی، خو د همدې کور د مشر پورې مربوط دی. دغه ترانسپورټ د دې په ځای اوس وزارت تجارت زمونږ د اتاق ترانسپورټ په جوړولو کې ډیر جدي دی، اور وخت تعقیبوي، مګر وزارت ترانسپورټ دغه اداره د ریاست ترانسپورټ همکاري نه کوي. دوی نه غواړي چې یو قانوني نهاد د دوی په مقابل کې جوړ شي چې د خپل حق غوښتنه وکړي. د دوی په هدف هم موږ پوهېږو، که نه نو څه مشکل دی چې دوی همکاري نه کوي. مګر زه متیقن یم چې وزیر صاحب محترم ترانسپورټ یما شمس دا ډیر رئیس جمهور ته زموږ په مخ کې تعهد ورکړ او موږ ته ویلي او هم نه عمل ته به ګورو، ځکه موږ د ګل مل او د چپنې والام نه یو او دم نه دا غوښتلې. موږ به عمل ته ګورو چې یو تاریخي خدمت وکړي. هم موږ د رئیس
پالیسي و انسجام د وزارت سره کېناستو 2 ورځې مخکې رحیمي صاحب نومیږي یو ځوان دی او ډېرې ښې وعدې وکړي ډېر ښه نظر یې لاره خدای دې وکړي همدارنګه یو معین صاحب د فایدې عامې دی چې د سرکونو معین هغه ډېر یو ښه شخصیت دی داسې نه چې ټول خلک بد دي بیا خو به د دنیا قیامت شي ښه خلک هم شته خو یا څوک موقع نه ورکوي یا مفسد حلقې هغوی ته دام ږدي او دوسیې ورته جوړوي دسیسې جوړوي. د ژمنو موضوع مې په دې وکړه چې 15 کاله مخکې چې کله د ملي یووالي حکومت واک ته راته تاسو سره همدغسې ژمنې شوي او تاسو وایئ چې په عمل باندې اوس دا یو میاشت یوه نیمه کېږي چې عملي کارونه عمل یې په دې یوه عرصه کې وکړه هغه هم په دې یو عرصه کې که نه نو ځکه ما ویل چې هغه ژمنې ډېر وخت بې عمله مونږ د وزارت فایده عامه او ترانسپورټ بعضې ادارې چې اوس مدغم شوي دي خوشبختانه چې د یوې ادارې لاندې دي د یو واک لاندې مونږ تاسو د کندهار سړک وګورئ چې بالکل د موټر د تګ دپاره مساعد نه دی پلچکونه یې الوتي دي دا د کمپنۍ پل زه هیلهمند یم چې مسؤلین یې واوري چې هلته نه امنیتي ستونزه شته نه بل شی شته دا زموږ په خپلو پیسو دا جوړېږي تاسې د ارغندي یوه دروازه ده د کنټرول چې هلته صرف هر سړی په خپله غرفه کې ناست دی او خپل حق اخلي دا نه وایي یو بل ته ګوریم نه خصوصا د ترانسپورټ مسؤلین امیرین د بندر ته خو ناست یې زما د خدمت دپاره ته خو راوځه چې ما څه پولیس څه کوي ټرافیک څه کوي دا زما حالت څنګه دی په سوونو موټر ولاړي خصوصا د سهار لخوا چې کابل نه حرکت کوي دوی تر اوسه پورې قدم نه دی اخیستی زه د وزیر صاحب ترانسپورټ نه هیلهمند یم دا د خلکو آواز دی دته چې دا خلک په حرکت راولي لکه ماشوم لږ لږ دې د لاسه ونیسي چې لږ تګ زده کړي بیا په خپله کار کوي. ولسمشر سره څه موده مخکې ناسته درلوده او دا ستونزې مو ورسره شریک کړي او عملا ځان ته یوازې ستاسو په باقیدارۍ او ستاسو په هغه برخه کې شوی چې دوی تاییدات لري دغه نورې ستونزې مو ورسره تاسو شریکې نه کړې د دغه دروازو او د دې ترازوګانو ټول مشکلات مې دي کمې خبرې چې موږ ته د رئیس جمهور د مملکت په سویه ښکاري دي هسې جزیات خو لازم هم نه دي مګر زه د افغانستان خلکو ته دا اعلان کوم بدون د دې چې کومه تمه توقع یا د چوکۍ په تمه اوسم یا بل چې رئیس جمهور د افغانستان 2 خصوصیته ما کشف کړ په دې څو ملاقاته کې چې اشرف غني رئیس جمهور ته د پاڼې دا مخیات کې په بل مخې دی پوهېږي د مشکل یعنی دومره معلومات لري نو تاسو او بل تعهد لري چې جزئیات ورکړي راځو د هغه ته د لویو لارو مشکل ته څومره حل شوی دی قانون غیر قانوني پیسې چې اخیستل کېدې څو ورځې وړاندې موږ یو راپور لرو ده چې یوازې د زابل نه قندهار پورې په دې لار باندې 8 پوستو چې اخیستې پیسې خپله کورنیو چارو وزارت وي هغه یې ټولې کړي هغه پوستې اما یوازې دغه لار نه ده په نورو لارو باندې هم ډېر دغسې خو پولیس موږ چې خدمت او هغه عزت ته ګورو خو لازم هم نه ده چې خبره وکړو چې مګر دا چې په شودو کې یو ویښته لوېدلی یم سړي زړی نه ماني لکه ملت خو ډېره توقع لري د دوی فداکارۍ د دوی جانبازۍ دا خو واقعا په ملت حق دی مګر بعضې خلک چې سوء استفاده کوي غیر مسلکي خلکي غیر مسؤل خلکي دا مشکل د غرب په لار و تاسو شاید وئ چې 10-15 ورځې د هرات او د غرب خلکو احتساب کړی و ځکه د دغه پولیسو د لاسه په لار نشو تېرېدی په غونډۍ په سر یې پوستی زما خو اسانه نه دی لیدلي او فیر کوي په لارۍ چې هر ځای ولګي چې بریک ونیسي بیا ورته پیسه رینجه بیا مګر اوس دغه احتساب نه وروسته او د وزارت داخلي د اقداماتو نه وروسته دا اواز د شکایت کم شوی شخصا ماته نه رسیږي ډېر او زه په دې باید اقرار وکړم چې اصلاحات راغلي البته 100% به نه وي تر څو پورې به دغسې چې په یو لاین باندې په یو خط سیر باندې خلک دې ته اړ کېږي چې احتساب وکړي کار بند کړي د هغې نه به وروسته اصلاحات راځي دا خو متاسفانه تاسې پوهېږئ چې موږ 2-3 وارې د ننګرهار د تورخم جلالاباد لار کې احتساب وکړه او دا هم د مجبورې نه وکړه زموږ اولادونه وږي موټر بېکاره ولاړ مګر د داسې مفسدو بعضې رئیسانو چې هلته وو د هغوی د لاسه موږ خو بل توپ ټانک نه لرو نه د دولت مقابل کې کوم مقابله کوو موږ بدني حرکت دی او خپل غږ اوچتوو که په غرب کې که په شرق کې تاسې پوهېږئ دا کومه ناروا چې اوس په دې مرکز ترانسپورټونو کې خصوصا د مسافربري په سند کې روانه ده در قانون
ترانسپورت وظیفه و مکلفیت وزارت ترانسپورت است که ترمینال‌های معیاری دولتی را بسازد در ساحات مناسب بیرون از شهر. مگر اینا متاسفانه کې تعالی جوړ نه کړه ترمینالونه. او دغه ترمینالان هم هماغه شی ده چې ما درته مخکې اشاره وکړه چې 15 کاله مخکې چې کله نوی دغه حکومت راغی ژمنه شوې وه چې په ټولو ښارونو کې باید دروازو کې جوړوي. یو فضا د معافیت متاسفانه موجوده ده. ما سکتور خصوصی به رئیس جمهوری افغانستان هم گفتیم، به وزیر صاحب هم گفتیم و حالی هم اعلان میکنیم که سکتور خصوصی ترانسپورت آماده است به شرطی که دولت نقشه و دیزاین بده خود ما جور میکنیم، به معیار بین المللی جور میکنیم. ما استعداد مالی و تکنیکی را داریم، مگر اینا نه به ما موقع میته و نه خودشان بیا هماغه ترازو چې هغه کوم نه د دوی عایدات یې هماغه څنګه ته فکر کیږي او چې عاید ترې نه لري. بیا مثال ووایم، نن تر اوسه خو ما هېڅ ښه نه ویلي ځکه دوی کې د ښو ځای نه و چې اوس پرون ما سرم درد کاوه، پښو مې هم کاوه، ملا مې هم خوږېده، تبه مې هم وه. نن مې اقلا د سر درد ښه دی، لاسونه مې لږ لږ درد کم شوی. دا پښې او ملا مې چې درد کوي دا به آینده بیا شکایت کوو ډاکټر ته به ورځو چې زموږ عمومي ډاکټر اشرف غني رئیس جمهور د افغانستان دی، بل چا موږ ته او د دا هغه صادق همکاران متحد لکه وزیر صاحب ترانسپورت یا وزیر تجارت یا بل هغوی ته به ورځو مراجعه به کوو انشاءالله چې حل کېږي. زه یو نقطه ته اشاره کوم چې که دا مشکلات نه وای موږ به هم ډېر بېغمه ګرځېدی. لکه یو پوینټ مثبت دام دی چې موږ یې سخت مصروف او متوجه کړي او دوستانو ته په دوستانه فضا کې وایو که لهجه هم ترخه یم اصلا موږ د دوی دوستان یو. دغه مفسدین دغه خلک ازاروي دوی د وطن دشمنان دي، دوی خلک او دولت ورسره جدا کوي او موږ غواړو چې د دوی دنیا هم ښه شي او آخرت هم ښه شي ځکه دوی چې فساد نه راوګرځي اصلا موږ د دوی دوستان یو، خفه کېږي دي نه. ژوندی اوس دوه موضوعات چې ډېر به ورنه شکایت کېده، یو ستاسو هغه د خط سیر موضوع هغه څنګه شوه، کوم ځای ته ورسېده؟ بل دغه هغه باندې تاسو ډېرې خبرې نه کوئ، د لارو ترازوګانو موضوع دغه دوو باندې. دا د ترازوګانو موضوع ډېره مهمه موضوع ده. ترازوهایی که در 4 سمت در شهرهای افغانستان است بعضیش مسدود شده وایی که به ټیکاره داره مثل ترازوی میدان شهر که یک کس به اجاره گرفته بود و بعض یعنی عواید سر از کم شد، کنترل زیاد شد، بعض خودشان اعلان کرد. مگر این به این معنا نیست که موتردارای ما میدان خالی ببینه، سرک سرمایه ملی ماست. ما اعلان میکنیم و خواهش میکنیم از مسئولین که وقتی که از بندر اول موتر اضافه بار میاد لطفا شما او را تخلیه کنین، او را مجازات کنین، او را به څارنوالي معرفی کنین تا دیگه مردم از او پند بگیره. موتروانه الحمدلله تکنولوژی مخابراتی امروز به این اندازه سهولت آورده که یک موتروان استارت شده به 20 تا زنگ میزنه که بار نکو زیاده، مگر یکیش که به 4-5 هزار بس کارش جور میشه میگه بار کنین که پیسه را پیدا دغه د سرکونو خرابوالی په دغه لویو لارو باندې ټول په دې مسؤلیت کې موږ شامل یو ځکه بالاخره اشترنګ ته موږ ناست یو مګر موږ مجبوریږو. تاسو پوهیږئ ما وزیر صاحب ترانسپورت او رئیس جمهور د افغانستان ته دا عرض کړی چې د فراه په ولایت کې ترانسپورت شته، ګمرک شته، ټول ادارې شته. یو څو نفر مافیایي کسان دي چې 80 ټنه بار په 40 ټنه محصول کوي فرضاً په ګمرک کې. هغوی زموږ غریب موټردار ته چې د کابل وردګو نه ورغلي دي میاشتې کېږي چې ولاړ دي وایي 80 ټن مې بري بار مې تی مګنه مې بري بچل خط سیر ته هم که اشاره ده کنې خط سیر او سالک خط سیر د افغانستان رئیس جمهور د افغانانو دپاره ختم کړی دی، په بار اعلان کړی خط سیر نشته. موټرداران زموږ طبق سابق عادت شوي دي او بعضې مفسد مامورین اوس هم دوی مجبوروي د 50 نه تر 100 یک شهرهای سالنگ. تقاضای ما از وزارت فایده ما از مسئولینی است که شما لطفاً ببینین عکسایش تصاویرش برین. شهرهای سالنگ موترهای ما را در بدر که سرمایه ما را از بین برد، لطفاً توجه کنید و سر حال از این مردم رحم کنید. من ډېره زیاته ښه راغلی وت منځی مهرباني تشکر. قدرمن لیدونکو له تاسو مننه.